کوم قوم چې یو عالم قتل کی دغه قوم دی بیا د خپلو زرګونو جنازو انتظار کوي. دغه قوم دی بیا د خپلو زرګونو قبرونو او مړو انتظار وکي. څنګه به دغه قوم ښه ورځ وګوري؟ د الله جل شانه قانون دا دی چې د یو عالم په قتل باندې د الله غصه دی حد ته رسیږي چې بیا د دغه قوم زرګونه انسانان نه قتل کړي، د الله جل شانه غصه نه سړیږي. او نن هر درېیمه ورځ پس یو لوی عالم دغسې په بې دردۍ باندې قتل کیږي. نو تاسو څه امید ساتئ چې دا قوم به ښه ورځ وګوري؟ دا قوم به د خوشحالۍ او د ترقۍ ورځې وګوري چې په یو قوم کې د عالم د احادیثو او د علوم نبوت د وارث سره یو دغسې عمل کیږي؟ هیڅ کله به دا قوم ښه ورځونه ګوري. هیڅ کله به په دغې حالاتو کې په دغه فضا کې امن به رانه شي، سکون به رانه شي. د دې خلکو به سترګې راوځي، د دې په رزق کې او د دې په مال او د دې په دولتونو کې به الله جل شانه برکت رانولي. د علماو سره کم سلوک روان دی، د علماو سره کم رنګ یو رویه روانه ده. 40-50 کاله به د دین خدمت وکړي، د احادیثو خدمت به وکړي، او بله ورځ به راولګېږي په چړو باندې او دغسې په ګولیو باندې به سورې کړي. بیا به دغه قوم د قیامت په ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه مخ ورښیي؟ څنګه به ورسره سترګې ملاوي؟